حضرت به فرمایل د الله مخلوق راضي کوي خدمت سره، د مخلوق خدمت وکړي. څوک پریشان حاله دی دغه پریشانی ختمه کوي، څوک مجبوره دی دغه په مجبورۍ کې دغه مرسته وکړي، څوک بیمار دی دغه عیادت وکړي، دوايي ته وس نه رسي دوايي ولا واخلئ، نور څه پریشانی ده ستا چې څومره وس رسي د هغې وس مطابق هغه سره مرسته وکړه. دا درې کاره ته وکړه رب به تا ګلو ګلزار کي. او موږ ګورې نن دنیا کې خپل د زړه سکون تلاش کوو. هر یو دا وایي که ما څخه دومره پیسه راله زه به دومره سکون ته راشم. د الله مې د په ذات قسمي دا څومره عرب پتیان چې دي که نه دوی چې د شپې وده کېږي نو خپل په خوب نه وده کېږي، ګولی خوري استعمالي. د الله مې د په ذات قسمي زمونږ حضرت جي صاحب څخه به چې څوک غټ ګاډي والا راغې پراډو مراډو والا V8 والا مرسټیز والا نو حضرت به لرې نه ووایي چې ګوره دی به دومره د غمونو انبار راړي ما څخه. او واقعي چې هغه به راغې حضرت اولاد مې نه مني، حضرت کاروبار کې مې عرب پتی دی کاروبار کې دا پریشانی ده فلانکي کې دا پریشانی ده. الله څه وایي اے مومنه اے مسلمانه اے د رسول الله مبارک امتی اے ګناهګاره مسلمانه ته چې په کوم څیزونو کې د زړه اطمینان تلاش کوې ګورې هغې کې د زړه اطمینان نشته. یا الله بیا د زړه اطمینان څه کې دی؟ وی الا بذکر الله تطمئن القلوب. د زړونو اطمینان د الله په یاد کې دی، د الله په نوم کې دی. الله دې دا نوم تر مرګه موږ ته نصیب کړي. او که دنیا کې موږ دا نوم خپل د مشایخو نه زده کړه. زمونږ حضرت جي رحمت الله علیه بیا هغې نه وروسته زمونږ سلسلې کې زمونږ مشر زمونږ د سلسلې مشر زمونږ سرپرست حضرت صاحبزاده قاری صاحب دامت برکاتهم دې وخت کې مدینه منورې کې دي. ستاسو ټولو ته د سلام درخواست کوم. زه به هم انشاءالله ستاسو طرف نه به طور نماینده هغو ته د دعا درخواست هم کوم او د صلات والسلام او ستاسو د حاضرۍ درخواست به هم کوم. قبول ده منظور ده تاسو ته انشاءالله چې د رسول الله مبارک په بارګاه کې نن سلام هغو پیش کړي د هغو طرف نه تاسو ته سلام بي دی دعا درخواست بي دی. باقي موږ له خو چې کله الله حاضري راکوي نصیب کېږي نو که تاسو وایئ او که نه وایئ موږ هلته در اقدس کې سلام پیش کوو. ځکه دا وراثت موږ ته زموږ د حضرت نه ملاو شوی. هغه به په روز انور ولاړو څلور ګنټې به ولاړو د هر ضلع د مریدانو نومونه د رسول الله مبارک د امت نومونه چې به بوله څومره یادو او چې یاد به نو آخر کې به په شریکه د ټولو سلام پیش کوو. ورځې کې به پنځه شپږ ځله پیش کوو. حاضرۍ دپاره قبولیت دپاره به پیش کوو. موږ څخه خو دغه شی د تاسو له راکولو دپاره نو انشاءالله ستاسو سلام به موږ پیش کوو. هغو هم تاسو ته سلام وایي او الله تبارک وتعالی دې ستاسو زمونږ د حاضري قبول کړي. زه به خپل ځوانانو ته یو خبره کوم چې ای ځوانانو الله تاسو له ځواني راکړې ده. دا ځواني رسول الله مبارک وایي وی ځواني مه ضایع کوئ. د ځوانۍ باره کې هغه ځوان چې ځواني ضایع نه کړي هغه باندې الله رشک کوي. شاب نشاط فی عباد الله. هغه ځوانۍ باندې رشک راځي فرشتې پې رشک کوي کوم چې د الله یاد او عبادت کې رب ته ماته کوي. ځوانا چې بانګ وایي نو جومات ته ځان رسو. ځوانا چې مور پلار مخکې ناست دي اواز مه اوچتو. که ته لوی انجینیر شلې لوی ډاکټر شلې لوی پیر شلې جج او جرنیل شلې وزیر اعظم او ممبر شلې خو ته د دې مور او د دې پلار د خاورې د خپو د خاورې برابر هم نه ولې. د دو مخکې اواز مه اوچتو. خپل د استادانو مخکې اواز مه اوچتو. دا د دعاګانو ځای دی. د مشایخو مخکې اواز مه اوچتو. نن وایي وی موږ له اختلاف رای حق دی. دا د یهودیانو مسلک دی. د مور پلار مخکې هیڅ اختلاف نشته. قرآن څه وایي وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا. که مور پلار د کافران دي او زه مسلمان یم ما ته وایي چې ته کفر قبول کا د هغو خبره به نه منم خو بحث به ورسره نه کوم بېادبي به ورسره نه کوم. او نن موږ ځوانان موږ ویو زمونږ دا سپینګیري پلار دا تره دا نیکه دا ماما دی خو څه پوهېږي نه دی خو سپینګیري شه. ګوره اسلام داسې مذهب دی په دنیا کې نورو مذاهبو کې یهودیانو عیسایانو مذهبونو کې چې انسان لوی شي ویښته سپین شي نو بچي بوزي. څنګه چې موږ دا ځناور بیو بانډۍ ته نو دا بچي بوزي اولډ هوم ته هلته یې پرېږدي. اسلام داسې مذهب دی چې دې کې کور کې یو مشر بوډا شي نو د هغه عزت د هغه احترام د هغه مقام د هغه مرتبه دومره زیاته شي.
سبا له به توم بوډا کېږي. او نن چې ته د دې مشرانو قدر نه کوې نو یاد ساته سبا له به ستا اولاد هم ستا قدر نه کوي. ادب او احترام کوه، د دو خبره ومنه. دو خپل دا ویښته دا هسې نه دي سپین کړي، دا د تجربو نه بعد سپین شوي دي. تا او زه خو ځوانان یو، موږ خو لا دنیا لیدلې نه ده، دو خو د دنیا هر قسم حالات لیدلی دي. نو د دو ادب وکئ، احترام وکئ، د مشایخو ادب او احترام وکئ. او بل دی دنیا ته منګه عیش و عشرت له نیو راغلی. الله فرمایي یا ایها الناس اعبدوا ربکم. اے خلقا، اے ځوانا، اے بچیا، اے مور او خويندې، اے بیبیانو، اے بزرگانو، مشرانو، رب سوئی چې تاسو ما ګورې خپل عبادت دپاره دی دنیا ته رالیږلي یئ. او تاسو نه به واپسی کې زه تپوس کوم چې تا له ما ځواني را کړې وه، تا ځواني څنګه خرچه کړه، تا له ما مال را کړو، تا څنګه ګټل دی او کوم ځای دې خرچه کړی و. دا ټول سوالونه به موږ نه کېږي. نو خپل ځواني به بدلو که نه به بدلو؟ انشاءالله بدلو به انشاءالله. څوک دي چې نن دا وعده کوي چې نن نه بعد به زه خپله ځواني د رسول الله مبارک په طریقو تېرومه؟ څوک دي؟ ټول وعده کوو انشاءالله. اے ربا دو دې کلاو اسمان لاندې په دې یخ کې تا سره وعده وکړه، الله دا ټول د حضرت شان کې خپل محبوبان او مقبول کې. مونږ خو دعا کولی شو او قسم مې دې په خدای تاسو په دې وعده عمل وکئ، زه په دې وعده عمل وکم، الله به ګورې مونږ ګل و ګلزار کړي، زمونږ دنیا ټولې پریشانیانې به خدای ختمې کړي. کوو به انشاءالله. دین سره به مرسته کوو، دین والو سره به مرسته کوو. د شیرګل حضرت محتمم صاحب، شیخ صاحب، د هغو به هم مرسته کوو، د تانې باباجي صاحب به هم مرسته کوو، د دې علماو مرسته به کوو، د دې تبلیغ والو مرسته به کوو، د دې مشرانو مرسته به کوو، د صدیق صاحب سره به مرستیا کوو. او د دې مشران ځوانانو تاسو نه تپوس کوم د مور و پلار قدر به کوو که نه به کوو؟ انشاءالله. راشه ما نه تپوس وکړه. نن زما په سر باندې زما د پلار سوري نشته. قسم مې دې په الله ذات وي چې دلته نه داخلېدلمه نو سترګو کې مې اوښې وې چې ای ربه دلته خو به زما خوږ پلار راته، زمونږ به پې سترګې یخېدلې، مونږ به ورسره راتلو. هغه به چې مونږ ته وکتله نو زمونږ دا زړه به باغ شه، دعاګانې به یې راته کولې. نن هغه د دعاګانو سوري نشته. ای ځوانانو، که نن ستاسو مور و پلار ژوندي دي یا دواړو کې یو ژوندی دی، د هغو قدر وکئ. کله چې درنه دا سوري لر شه بیا به ګورې ډېر خفه یئ، ډېر به لاسونه مروړئ. ای الله هغه پلار هغه مور مې څه شله، هغه د فتنو نه د ودرېدو ذریعه مې څه شله، هغه د پریشانو د مصیبتونو د خاتمې ذریعه مې څه شله. خو بیا به نه یې ګورئ. نن الله مو قدر کړې ده او چې د چا مور و پلار دنیا نه لاړل هغو دپاره ایصال ثواب شروع کړئ. روزانه ولا ایصال ثواب کوئ. کوو به انشاءالله؟ کوو به که نه؟ خانقاه سره وزار وابسته کوو، مجالس ته ذکر ته به ځو انشاءالله.